چې چاله الله وس توفیق ورکړي د قربانای تنظیم وکړي ځان له ثابت غم وکړي چې چاله الله وس ورکړي دي نو ځان له ثابت فکر وکړي کله ساروي وګورئ او شروع جوړ وي په صحت باندې ټیک وي کلاس خو باندې برابر وي په وخت کر باندې برابر وي کمې به شی به کې نه تاسو ساروي وګورئ ځکه چې کم ساروي کې فرق وي پکې عیب وي نو هغه په قربانای کې نه کیږي د عمر خیال وساتئ چې 2 کالونه عمر کم ني اوخ چې څو کال علی نو هغه لپاره 15 کال عمر دی وامه ښه د دې لپاره 2 کال عمر دی کم از کم او ګډوره یا ګډوره هغه چيله کال علی هغه لپاره 1 کال عمر دی ها په ګډ کې دا اجازه شته کچره خساتل شوی او غټ وی سرب وی نو کله شپږو میاشتو یا د شپږو نه سیوای کله کال نه کمیم او چې د شپږو میاشتو نه سیوای نو په هغه باندې بیا قرباني کیږي نبی علیہ السلام فرمایل صحابه او ویل بيد الله پیغمبر په دې قربانای کې زمونږ د پاره سړي نبی علیہ السلام فرمایل سنت ابيكم ابراهيم دا تاسو د پلار د نیکو د حضرت ابراهيم عليه السلام سنت دي دا صحابه ورته د الله پیغمبرانو هغه سنت دي موږ د پاره پکې الله صحیح دي موږ له الله ذل جلال په دیوان سره کوي نبی علیہ السلام تو فرمایل د هر وخت په بدل کې الله ذل جلال د دې ساروي په بدن باندې چې کم وخت دي د هر وخت په بدل کې الله ذل جلال بدل یونی کی درګي صحابه ورته وی الله پیغمبر علیه الصوف کچره دا وړای وینو بیا بسنګ چلوي وړای خډيره زیاتې د ګټ پرې د ګټ په بدل باندې دا وړای خډيره زیاتې دا وخت خډیر زیات نری دی او ډیر زیات دي نبی علیہ السلام ته فرمایل کچره وړای وینو هم الله تعالی باتا د وړای د هر وخت په بدل کې الله تعالی یو نیکی درکې او نبی علیہ السلام فرمایل دا سار وچې نو د الله تعالی و پر د قیامت باندې سره د خکرو سره د سو سره د سرمنه او سره د وړای او د وختو او سره د ټول بدن نه الله تعالی استاد باتا د نه کای پتل کې ورچي تب الله تعالی د نه کای پتل کې ورچي او د دې هر وخت به الله تعالی استاد لپاره دار وخت په بدل کې بدله یو نیکی درکې نو تاسو او دایمو فرمایل من وجد ساعتن ایذخ اسو کې داغو وس کې د جوا قربانیو کې فلم یذخ کې او بیم قربانیو نکړه فلا يدخل مصلانا نبی علیہ السلام فرمایل دا سړی د زمنګ موزای ته ناراضي دې جمعه ته موږ ناراضي دې عیدګاه ته ناراضي چې وسه کې دا د قربانیو نکړه دې زمنګ موزای ته ناراضي دومره سخت خبره وکړه ډېر خلک دې اوس بلګیای کنه لکه موږ تخپل په ټلیفون باندې سور وخت شروع ده په ما قرباني کیږي کنه کیږي په ما قرباني کیږي کنه کیږي یاره کډړل کیږي نو پتا کیږي او کډړل کیږي نو بیا در باندې کیږي دا د محبت او د مینې یو عبادت دی چې چا کې مینه وي په هغه قرباني کیږي او چې بچا کې مینه نه نو په هغه قرباني نه کیږي ځان له وجه وګوره په ما وای دوره قرض دی او دوره مداد نو پتا قربانی بالکل نه کیږي هو کچرنن سو کړو شو ته ولا روټای بیان نه کی اکته ولا بیا چای نه وړي نو دا خې د پاره خریدا ونه چیرې زما په چم کې سو مړ دي نو زه ولا سار چای پراټه وړم کنه وړم په ما کیږي کنه کیږي هغه د پاره خو قرض راخلي هغه د پاره خو مثال هغه د پاره روټای کې ویلا د زولا روټای د په کول غواړي کنه کوم سبقوم او دې د پاره وجوهات ځان له وجه ګوري یاره بس چې دوره وجه ګوري دینه مکوا دا څه کال چې ته دومره ځان لپاره وجوهات ګوري او څه ګوري تا ځان له پس کې کیمرا وستو پتا چې قرباني نه کیږي نو پکار چې ته د اختر له جوړه کپڑے مو نخلي پکار چې ته بچولم سونه کې پکار چې ته خپل نور ژوند کې سفر کراولې نو په غم کې د فرق نه راولې په خدای کې فرق نه راولې په خپل خرچه کې فرق نه راولې
په خپل خوراک کې فرق نه راولي قربانۍ لپاره تپوسونه کې نو ستا باندې کېدو نه کېدو عالم ته څه پتا چې ته دې تپوس کې چې هغه پتا قرباني کېږي او که نه کېږي دنیا مخلوق ته نښته دی ما غوندې نه چې دوره تپوسونه کېږي دوام چې نورو خلکو نه د نورو علماو نه به څوره کېږي او که نه کېږي او که نه کېږي ځکه نبي علیه السلام خو زمونږ شریعت خو دا مسله چې قرباني په چا کېږي په هغه خو لازم ده خو چې په چا نه کېږي او هغه کوشش وکړو قرباني وکړه نو دا ډېره بهتره ده ځکه چې نبي علیه السلام فرمایي د لوی اختر په ورځ باندې د قربانۍ برابر بل یو ثواب نشته قربانۍ په ورځ باندې چې قرباني یو سړي وکړه نو په دې ټول کال کې که دی د دنیا خیراتونه وکړي د دغه ورځ نه وروستو که چېرې دی د یو قربانۍ په ځای باندې دی اوښان حلال کړي هغه اجر ورته نه میلاوېږي که دی د دنیا خیراتونه وکړي هغه اجر ورته نه میلاوېږي نبی علیه السلام فرمایي چې یو سړی قرباني کوي یو څاروی راواچو په سټ په مرای ولا چاړه کې خو دا وریښ کله او د ده د دې بدن نه وینه ځمکې ته رسېده د رسېدو د څاڅکي نه مخکې الله تعالی ټول ګناهونه دې سړي ته معاف کړي دومره لوی اجر دی دومره لوی ثواب دی دومره الله تعالی دې له فضیلت او برکت ورکړی دی نبی علیه السلام باندې قرباني کېده خو د دنیا غربت او فقیرای ژوند تېر کړی دی څومره ډېرې قربانۍ یې کړي دي محترم الله ذوالجلال قرآن کې فرمایي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله وای ما تاسو غوښه او تاسو وینې نه را رسیږي ته چې کومه وینه توی کې او ته کومه غوښه راواخلې تا کومه غوښه وکړه وینه دې توی کړه الله وای دا خو ستا شمال نه راغلی ولکن یناله التقوى منکم لیکن ما تاسو تقوا او فرهیزګاري را رسیږي ما تاسو وینه دې توی کړه توی شوه غوښه ته وخوره په مالدارو یې وخوروه په غریبانانو یې وخوروه په خپلو خپلوانو یې وخوروه په خپله یې وخوره یاره دې کتابونو لیکلي که یو کافر لی ورکې هم پکې څه ګناه نشته کافرو لی که ورکې هم پکې ګناه نشته دې کې دا نشته چې د کړي ده او د نه ده کړي چې چا له ورکې نو ورکولی شي هغه الله وایي دا ستا شوه غوښه ستا شوه دا زما نه ده ما ته ستا تقوا او فرهیزګاري را رسېږي نو عزتمندو د لوی اختر په ورځ باندې د قربانۍ امره ثواب بل په څه شي کې نشته یو سړي قرباني وکړه په لاس 15 یا 100 روپۍ باندې ځان له قرباني ولیده بل یو سړی د هغه مثال په طور 2-3 لکه روپۍ د خدای په نامه خیراتي ورکړې دې قربانۍ ته هغه 2-3 لکه روپۍ نه رسېږي څومره چې په قربانۍ کې ثواب دی نو دې لپاره عزتمندو چاله الله ذوالجلال وس توفیق ورکړی دی او کوشش خپل کولی شي چې قرباني وکړي ودې کې دا ډېر لوی اجر او ثواب لري پته نه لګېږي بیا بل کال ته موږ رسېږو که نه رسېږو بل داسې یو دور راغی داسې وخت راغی د خلکو د ایمان کمزوري شوه پیسه او لالچ ډېر زیات پیسه ډېره خوږه شوه لالچ ډېر خوږ شو نو د پیسې د ګټلو لپاره خلک رنګ په رنګ دوکې هم کوي نو خیال ساتئ چې ځکه چې قربانۍ دپاره به داسې څاروي اخیستل غواړي چې کوم شریعت جایز کړی دی چې عمر یې 2 کاله وي دغه خو شرط پکې نه دی خو چې عمر یې 2 کاله برابر وي نو که چېرې اوس باندې خلک وي هغوی په دروغ ووایي وایي عمر یې 2 کاله دی وایي دا زما د کور ساتلی دی او عمر یې 2 کاله نه وي نو هغه ځان هم تباه کړه او د ده قرباني مو نه شوه 2 کاله عمر کم شو چې د خپل کور څاروی 2 کاله عمر یې برابر و نو که غاښې نه وکړي نو هم قرباني به کېږي اوښ ته یې وښه نو چې 15 کاله برابر کېږي به خدا پکې شرط دی چې عمر برابر وي دویم دا چې دې ته خیال کوئ چې په اندامونو باندې روغ جوړ وي که مثال په طور غوږونه یو شي ته د چا خیال نه او هغې دپاره کتابونو ډېر لیکل کړي دي چې دغه څاروی چې تا قربانۍ له اخېسته نظر یې وګوره که د یوې سترګې نظر یې برابر دی او د بلې سترګې نظر یې کم دی قرباني پرې نه کېږي خلک هر سړی غاښ ګوري سر خوړلی او نظر څوک نه ګوري نظر نه ګوري ګوره خره چې اخلي نظر ولا ګوري وایي دې باندې بوره وړم بیا ټکره ولا وایي چې خدای له څاروی اخلي د هغې دپاره نظر نه ګوري نظر ولا وګوره یو سترګه به ولا پټکه بلې ته ولا لاس وښودو چې سترګې وایي که نه وایي بیا بله پټکه دی بلې ته چې دا سترګې راپایي که نه راپایي
او دام دا وای کدی نظر یو کې برابر دی بل کې کم دی نو هم په قرباني کې چې نشته خو نه کیږي هغه کم دی نو هم نه کیږي چې درې مې نظر ته کم دی نو قرباني په نه کیږي او چې درې مې سینم لک کم دی لکه درې مې سینا سیوا شته او لک کم دی بیا په قرباني کیږي دا بس سړی ولې باټای ته کنه شي هسپتال ته به وځي چې دې نظر سوره کم دی اسنګ کم دی دا غیر پر کتابونو ډېر کلی طریقه ښودلې ده فقهاو له خدای ډېر زبردست نظر ورکړی دی وایي دا دې وږې کړی شي دا روغه سترګه ولا ښکاره کو دا ړانده چې کوم نظر به کې کم دی دا پټه کسه پې ولګو داسې ویې تړه او واښه ورته خوځو لرې نه خو چې کم دا کې دې هغه وښو ته خیال شو نو هغه دا کې نښه وکړه او دې سارون خوا کې نښه وکړه اندازه واخله چې دا څومره ځای دی بیا ولې دا روغه سترګه پټه کا او هغه رنځونه ولا ښکاره کا بیا واښه خوځو نو چې تا هغه ځای نه راواوړي دي نو ګوره چې څومره مخکې راغلي نو چې دا ته خیال شو پوه شه که نه هلته غوږونه نه خلاصې وي کتل نو بیا هغه ځای کې نښه وکړه نو وګوره چې د دې ړندې سترګې دا نظر دا په فاصله کې د هغه روغې نه څومره کم دی نو که چېرې دوه حصې شته یو حصه نشته نو قرباني پې نه کېږي او که دوه حصې شته او هغه یو حصه کې هم څه حصه شته او لږ پکې کم دی نو بیا پې قرباني کېږي نو عزتمندو نظر خیال ساتئ نظر ته وله ګورئ وخت ته وله ګورئ د کوم څاروي چې پیدایشي غوږ نه یي نه بعضې داسې څاروي چې غوږ یي نه نو په هغه قرباني نه کېږي چې پیدایشي غوږ نه یي په هغه قرباني نه کېږي بهرحال د الله ذوالجلال دپاره په دې ورځو کې روکې دړیکې ډېرې کېږي نو د هغې ډېر خیال ساتئ ځکه دا دومره حد ته زمونږ ستاسو د ایمان ورسېده چې د لسلو روپو دپاره مونږ ایمان غر کوو ځان غر کوو خو چې پیسې حاصلې کړو یو کس ما ته په خپله خبره وکړه وایي ما څاروی واخېسته او کور ته مې بوته او هغې ورځ نیمه تېره شوه مونږ کټ کې داسې ناست یو څاروی وې ولاړ دی خوراک کوي وی دې رور ته مې چېرې دا څاروی خو لکه یې خودی خو دا خو بل شان خودی هغه وایي چې څنګه یې خودی خو سم یې خودی لکه یې خودو لکه څه چل شته وی ما ورته چې چل پکې شته ته وګوره دا خو بل شان خودی چې لړ لکه یې وله وکته زونډۍ یې ورسره په سټیپلرو یو ځای کړ نوره لکه یې وه او زونډۍ چې ته کساب نه راوړی دی هغې ورسره په سټیپلر باندې دغه کړی چې نیمېخونه ترې درکړه زونډۍ ترې پرېوته لکه ډانډې پاتې شو دا ګوره د خپل دنیوي مفادو لپاره دومره ځان درکول دي داسې حد زمونږ د خپل بل کال چیلې خرڅ کړه چیلې خرڅ کړه په عمر لږو میله کې وکړه چا سره ولاړ دی لکه دا چیلې خرڅې او خرڅو قرباني پې کېږي وی او کېږي دا غاښ نه دي کړي وي غاښ یې څه کوي عمر یې برابر دی دا زما د کور چیلې دی دا ورور مې وایي ما ورته غلی غوندې غوږ کې وي چې دا خو ما پرون په چا خرڅ کړی و دا زما د کور چیلې دی ما ته پته چې قرباني کېږي بیا راته چې زه مړه در وکشه خپل سمې کو زما کار مخ راوړه دومره حد ته زما ستا ایمان راورسېد د یو څو پیسو دپاره زه آخرت غر کوم ځان غر کوم ایمان غر کوم د بل تباهي کوم بل له نقصان ور کوم خو چې یو څو پیسې مې راوړي چیني په کونه کې به څومره پیسې چې هغې دپاره هم زه ځان غر کوم نو غرض دا دی چې د څاروي خیال وساتئ بهتر قرباني د ټولو نه اوچته قرباني د ګډ ده ځکه په د بدن باندې ویښته هم ډېر دي غوښې هم ډېره قیمتي ده د نورو څاروو کیلو په څو دی او د دې کیلو په څو دی چې ګډ وس د چا کېدل نو هغه له پکار دي چې هغه قرباني په یو نیم لاک باندې څاروی اخلي د هغې په ځای باندې ځان له غټ ګډ واخلي ښه ښکلی ګډ والي د هغې اجر به ثواب به د دې نه ډېر وي او بیا چې ګډ نه وي ګډ پسې بیا دغه د بیزې لکه چیلی چیلی چې په عمر برابر ښکلي وي او دې پسې بیا ځکه د دام نری غوښه ده او قیمتي ده دې پسې قرباني بیا د سپندر ده د غویین د کچرې دې کې ښکلی څاروی نو دې فضیلت بیا د نور نه سیوا دی او داسې ورپسې بیا د اوښ ده ځکه اوښ هغه هم یو قیمتي شی دی ویښتې هم په بدن ډېر دي او قیمتي هم دی او بیا ورپسې میخین ده زموږ په علاقه باندې د میخې او د سپندرې ډېر رواج دی دواړو باندې قرباني کېږي دواړو باندې کېږي فضیلت د غویین سیوا دی
الله تعالی دې موږ تاسو صحیح توفیق دو صحیح قربانای کول را نصیب کی. نو محترمو دا مبارک رضی دی پدې کې ذکر او اذکار ډېر وکړي، تکبیرات پکې ډېر وایي، ایام تشریق کې ډېر تکبیرات وایي او عزتمندو د قربانای په خیال وساتئ. کم سړی سره چې مثال په تور دو مال شته سره او سپین نقد یا کاله یا نقد یا په چا باندې قرض یا دکان یا د کاروبار سیزو، مثال د کاروبار سروې زمکه سډیرانونه یا سچ د کاروبار شی وي دور ای چې دغه قیمت یو اتیا نیم زر روپو ته 81500 روپو ته رسیږي، په دې سړي باندې قرباني واجب ده. نن 1500 روپۍ دي، یو دوره د مخکې دوره وی کېدای شي په زرو کې څه کامیاب به شي راغلی او سلک سی واښو یا کم شو یا غزان ده یو دوره د مخکې مان د راغستې ونه حساب دوره جوړېدو. چې مثال یو سړی دی چې هغه خپل نقد راواغستې کالې مالې د سره غیر راواغستو او په چا قرض دی هغه کو په کور کې داسې سامانونه چې هغه ټول کال کې نه استعمالېږي هغه وسره یو ځای کړ او د دې قیمت رسیدې 81500 ته ان په قرباني لازم ده. که په د باندې قرض وو قرض به لري کې او چې باقي بیا دوره پاتې کېدل نه په د قرباني لازم ده. کنارینه ده هم او کزنانه ده هم په زنانه باندې واجب ده. کچره دې سره مال دوره ده کاله دوره ده چې 81500 په یو تولا جینو هغه هم د لاګو نه سیوا ده. نو عزتمندو چې چا سره دوره او استاد پیسې تاسو سره ډېری دي اته سره کاله مالیم ډېر ده خو پتا قرض دوره ده چې هغه قرض دی ورکنو دا کاله دې ختميږي او پیسې هم نه ټول ختميږي نو پتا قرباني لازم نه ده واجب نه ده خو کچره او دې کړې شو او دې کړه نو ډېر بهتره وي ثواب ډېر زیات دی اجر ډېر زیات دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دې ردو کې په دغه قربانای پر ردو کې د قربانای نه بهتره د ثواب والا شی بل نشته دی.